أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستانو خیریت سره دا القاری دوست محمد چینل نا زتاسو تا مخاطب یم و زما دا چینل چې کلم قصه ګورئ مهرباني دا کوئ سبسکرایب کوئ او شیر کوئ نن د زما داسې قصه راوړې ده چې انشاءالله تاسو به ډېره زیاته خوښه شي. بعضې خلک هغې په دې جګړې کوي خو جګړې د پې نه کوي، یو عقل وي یو قسمت. یو سړی ډېر هوښیار دی دې ته عقلمند وایي، یو سړی ډېر کم عقل دی خو بخې را بیدار شوی دی. نو چې دا بخې بیدار وي دغه انسان کامیاب دی، دله یې د خبرو چل نه ورځي که نه، خبرې به نشي کولی، خبره دله بل سموي. خو ګوره یو خبره ته کومه، عبدالرحمن بابا په دې بابت کې یو شعر هم ویلی دی. شعر داسې دی وی عقل مغواړه بغواړه ای رحمانا، عقل مغواړه بغواړه ای رحمانا، عقل مند بختورو غلامان دی. کله چې انسان سرای نصیب را بیدار شي بخې بیدار شي او عقل ور سره نه نو رب العالمین دا بخ په وجه باندې ډېر لوړ مقام ته رسیږي. دا د عبدالرحمن بابا شعر. عقل او قسمت دواړو خپلو کې جنګ وکړو. دا عقل ورته وایي چې زه بهتر یم، قسمت ورته وایي چې ګوره زه د ټولو نه زیات بهتر یم. ویل نه، راځه چې دواړه مناظره وکړو، دواړه د چا سره شو او امتحان والو. نو د ټولو نه اول دا قسمت د دې انسان سره ملګرتیا کوي. خو د کم انسان سره ملګرتیا کوي؟ د قمقل شیرالي سره. کاسې نه چې د چا نوم شیرالي وي هغه دې زمانه خفه نه شي. قمقل دې ته وایي چې هغه کې عقل نه. نو قمقل شیرالي یو ځای کې اوسېده، ډېر زیات مشهور و. قسمت ورته وایي وایه دې قمقل شیرالي سره زه شمه؟ ویل او. اوس به تاسو وایي چې دې څنګه قمقل و؟ نو قمقلتیا خو یې دا وه چې یو ماشوم ونې ته ختلی دی، چې ونې ته وخته نو ده ورله بیاسته ورکړه. ویل په دې باندې ځان ښه کلک وتړه او خلکو ته یې اواز کړه چې ای خلکه راشئ یو زور راسه وکئ. نو ماشوم ځان ښه کلک تړلی دی په بیاسته او ده دا بیاسته راښکله نو د ونې نه یې لاندې راګوزار کړو. نو د هلک مخه زخمی شو، جوبل شو، لاس یې مات شو، خپې ماته شوه. وی مړه دا د ده قسمت خراب و، ام په دې بیاسته باندې مې پرون د کوهي نه یو کس راایستی دی زوره وره. یعنې ګوره دونه سخت قمقل و. قسمت ورته وایي دې سره شمه؟ وی او ورسره شه. نو شیرالي کاکا یې ټک 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 روان دی او د خشاکو ګېډې ورسره دی. یو ډکې رالي او په دې خپل خشاک کې جمع کوي چې کور ته خشاک یو سمه. نو دا قسمت ورسره ملګری شو. یو قافله را روانې ده چې باچا هم دی، وزیر اعظم هم دی، وزیر اعلی هم دی، نور وزیران هم دي او دا ټول په دې اسونو باندې تیر شول. یو ورکوټې شانې وزیر، یعنې په وزیرانو کې واړه وزیران هم شته او لوی هم شته. نو هغه دا شیرالي کاکا په دې اس باندې ووخلو. هغه وایي غر کې کړمه، تباه شومه، چغې شوې. باچا سلامت هم را واپس شو، ټوله قافله را واپس شوه. هلکه دا څه چلو شو؟ جي دا دې وزیر دا باباجي په اس باندې ووخلو. باباجي ته وایي دې اس ته وخېجه ته ما وزیر کړې، او دې بل ته وایي چې دا د خشاکو ګېډې واله او د خشاکو ګېډې چلوه ځان د خشاک ټولوه. روان دی جي سفر کوي. د ټولو وزیرانو ویلې چې باباجي سپین ږیری سړی د سره به اوس موږ څه کوو؟ د څه خو موږ هېڅ هم نه شو کولی.
ویل یاره دا خو ډېره ګرانه شوه دا خو سپین ږیری سړی دی او موږ هلکان یو کله نسوار کوو کله سګرټ څکو په مجلس کې به اوس دې وزیر نه موږ دا نه شو کولی خو باچا سلامت سره ورسره ډېره مینه وه ډېر محبت یې ورسره و دا نوی وزیر و سپین ږیری مو د سپینو ډکو خاطر الله کړی دی نو باچا به یې څنګه نه کوي کله چې انسان سپین ږیری شي دا تاسو ته م ویمه د سپین ږیرو ښه عزت کوئ قدرمنو که ځان ښایسته کول غواړئ د سپین ږیرو تاسو جزاکم الله دا زما شاګردان دي او دوی الحمدلله په دین باندې مین دي په ما نه دي خدای م راوړو دا کیسه به م درته کومه او دا به م خورم جزاکم الله الله م خوشحاله کا باچا سلامت کې ډېر زیات مهربانه و چې مهربانه دی وزیرانو میټینګ وکړو یاره اوس به د دې وزیر سره موږ څه کوو ویل دې وزیر سره به دا کار وکړو چې ځکه عقل نشته هماغه خبره شوه عقل خو پکې نشته ولې چا کې چې عقل وي نو هغه چې مجلس راځي سلام کوي که نه کوي ټول وایي سلام کوي نو دکې خو عقل نه سلام به هم نه کولو قسمت ورسه ملګری دی دې ملګرو ورته ویلي د وزیر نه وزیر اعلی ته ځي چې وزیر اعلی جوړ شي ویل او په څه باندې ګوره که دکې عقل وی نو ده به داسې کار کوي هلکه راسي خان دی داسې وخت کې راوړه خو دا تاسو ډېره مینه ده محبت دی دا ګوره ګلونه هم ناست دي دا ماشومان راغلي ماشاءالله ماشاءالله ویل د وزیر نه وزیر اعلی توپ ته تلی شي خو خبره به دا وي چې باچا سلامت تاج په سر کېږدي او قوم ته تقریر کوي خطاب کوي او په دغه وخت کې یو الهي څپېړه دې تاج له ورکړي او تاج دې هغه ځای کې وغورځي تاسو نه تپوس کومه چې ده کې عقل وی ده به داسې کار کولو ده به داسې کار کولو هېڅ کله به یې نه کولو دا باباجي لاړ او دا باچا سلامت نه یو الهي څپېړه ویسته هغه ځای کې چې تاج وغورځو نو بیبي ورسره خوا کې ناستې وه بیبي ورسره ده د باچا خپله بیبي شته ویل وګوره که نه بیګم صاحب بیګم صاحبې ما سره داسې عمل وکړو او څه ماته وی چې دا ښه سړی دی سپین ږیری دی هلته خلکو ویل مړ کوئ وی وښئ وی وژنئ وایي څه شی دی لکه چې وی که ته ما ته وګورئ متوجه یئ په تاج کې دومره لړم دی اوهو بیبي ورته وایي که تا له څپېړه نه وې درکړې او دې لړم تا له ټک درکړی وې کیدای شي چې ته هلاک شوی وې باچا سلامت دې له ښایسته اوده ورکه نو اوده څه وه دې خو وزیر و که نه دې څه تاسو ټول وایئ وزیر و سیټ یې جوړ کړه وزیر اعلی سیټ یې جوړ کړه وزیران دي چې سلامونه کوي او سلوټونه کوي لویه بلا ترې ووته وزیر اعلی صاحب شو وزیران وویلې چې دا موږ څه کم کار وکړو د وزیر نه راته وزیر اعلی جوړ شو ویل صبر وکړئ ډېر زیات قمقل دی ورته وایو چې هلکه وزیر اعلی نه او ده اوچتول غواړي څه موده پس ورته وایي هغه ورته وایي ولې نه غواړمه ویل ځکه غواړمه چې زه اوس وزیر اعلی یم چې وزیر اعظم شمه ویل ښه باچا سلامت او بیبي د دې جونپړۍ د لاندې آرام کوي د 10 بجو ټایم کې او بیا ناشته کوي خو چې دوی دواړه وځئ که نه او یو د یوې خپې نه او بل د بلې خپې نه وینیسي او رای کاږي نو چې ده کې عقل وی نو خلک داسې کار کوي ټول وایي دی ویل دا کار زه کولی شم بابا وایي دا کار زه کولی شم چې لاړ باچا هم دغه نه ونیو د خپې نه وزیر ورسره د هغه بیګم هم د خپې نه رای ښکله چې رای ښکله نو بیا یې چې کوم وخت کې باچا او د هغه بیګم هغې راښکله بیګم ورته وایي چې وګوره که نه دا څونه لوی بزرګ دی
دی بزرګۍ ته وګوره جومپړی را پرېوته قسمت شته که نشته ټول وایي ګوره چې د خپې نه یې ونیولم چې ریخ کله که نه باچا یې مراخ که او دا بیګم یې مراخ کله نو جومپړی را پرېوته نو دا بیګم ورته چې دا ډېر لوی بزرګ دی وزیر اعظم یې که تا نه پیسه ځي نو باچا سلامت اډر وکړو ویل دا نوی وزیر بابا سلامت دا وزیر اعظم شو چې وزیر اعظم شو څه موده بیا تېره شوه وزیران ډېر زیات خفه دي ویل مه خفه کېږه سخت قمقل دی ویل ولې ویل ګوره چې اوس د ده قمقلتوب ته ګوره ښه چې دی څه کوي نو باچا سلامت آرام کوي او د سره توره لاس کې ده خو دې وخت کې ورله عقل راغی څوک وله راغی عقل راغی نو توره یې داسې کړې ده باچا سلامت په خوب کې وده چې داسې وکته ښکته که توره ښکته که بس هغه جي اجي او یره جي او یره جي ګوره چې عقل راشي بیا اخلاق کوي که نه یره جي داسې مار را روان جي داسې ننوت هغه تېل ګوره کم وخت کې چې ما وزیر کولی نو ته یو وزیر راولګېده ته یې ووالې چې کم وخت کې وزیر اعلی شوي په لاره روان وي نو تا کومه کارنامه کړې وه ما له دې څپېړه راکړه په هغې کې دونه لړم نو ته مې وزیر اعلی کړې کله چې مې وزیر اعظم کړې نو په څه وجه مې وزیر اعظم کړې چې تا زه او بیګم د خپې نه دې راخ کړو نو جومپړی را پرېوته اوس دې ګوره توره داسې نیولې ده او ته ماته وایې چې یاره جي مار دی دا جي چې دې څنګه شروع کړه اخلاق در کې څنګه را پیدا شو نو باچا اعلان وکړو ویل ای وزیرانو څوک چې د خشاک د ګیډي نه یو سړی وزیر اعظمۍ ته ورسوي او هغه سره بیا توره په لاس کې وي او زه وده ومه او په ما باندې حمله کوله زه یې وجلمه دله کومه سزا ورکو نو ټولو وزیرانو څه ویلي ویل پانسي څه ویلي لږ په تېزه ووایه څه ویلي نو با پانسی یو بل مشر پکې ناستو ویل جی اراده د قتل کړې ده خو ټول عمر ولا قید ورکوي خو پانسی کوی ما نو چې کله د تورو تنبو لاندې شو او تورو تنبو کې دننه بند شو اتکړۍ ورته لګېدلې دي قسمت وله راغې ویل عقله څه دې تې جوړ کړه یو 15 منټو له مې درکه نو د تورو تنبو شاته دې ولګو نو چا وګټله قسمت چا وګټله قسمت ماشومانو دا یو واقعه مې تاسو ته ذکر کړه نن سوال واورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره عمر کې د دنیا نه رحلت کړی دی او څومره عمر یې مکه کې تیر کړی دی څومره عمر یې مدینه کې تیر کړی دی او بیا په کومه ورځ باندې په کومه شپه باندې د دنیا نه سفر کړی دی دا سوال مې ستاسو د وړاندې کېښودو الله پاک دې تاسو خوشحاله او آباد ساتي او دا چې وګورئ نو بیا لیک هم ورکوئ او شیر هم کوئ او الحمدلله نوې نوې قصې نورې را روانې دي والسلام